حارث رؤف بیګا د انډیا کراوډ سره جګړه هم کړې بره تصویر تاسو له هم ښکاري او ښکته دا یو وړه غونتې ویډیو رشاټ چې په دې کې حارث رؤف د انډیا کھلاړیانو له د هغوی د رافیل کیسه بیانوي چې کومې رافیل والله د پاکستان آرمي راغورځولې وي. اوس حارث رؤف دا ایکشن ولې وکړو؟ حارث رؤف په باونډرۍ باندې فیلډینګ کولو چې په باونډرۍ باندې تاسو له پته کھلاړیانو پسې اکثر نارې لګي یا د کھلاړیانو په فیور کې لګي یا د کھلاړیانو خلاف لګي. نو حارث رؤف چې کوم ځای فیلډینګ کولو هلته انډین کرکټ فینز ناستو چې حارث رؤف پسې د ویرات کوهلي نارې واخلي. تاسو له معلومه ده چې ویرات کوهلي په حارث رؤف باندې T20 ورلد کپ کې چکی واخلي وي. نو هغې نه پس د انډیا چې کم کراوډ دی هغه حارث رؤف پسې ویرات کوهلي نارې واخلي چې هغې نه پس والله حارث رؤف دغه د رافیل راغورځېدو اشاره هم کړې ده او دا بله تصویر چې تاسو له کم ښکاري دا اشارې والله هم کړې ده چې زیرو اشارې والله هم کړې چې مطلب دا دی چې پاکستان د انډیا شپږ رافیل راغورځولې وي او انډیا د پاکستان یو جهاز هم نو راغورځولې زیرو اشاره مطلب دغه دی. نو حارث رؤف ګوره په میدان کې ابھیشیک شرما سره پنګا چولې وه او بیا په کراوډ کې په باونډرۍ باندې فیلډینګ دوران د انډیا کراوډ سره پنګا چولې وه او دې نه علاوه حارث رؤف په بیګاني میچ کې ځان هم لړاو کړی دی. په بیګاني میچ کې زبردست بالنګ چې کوم د پاکستان د بالرانو له طرف شوی دی هغه صرف اور صرف حارث رؤف کړی ټول نه زبردست بالنګ. فهیم اشرف اور حارث رؤف دې نه علاوه شاهین افریدي تقریبا 3.5 اوور کې 39 رنز ورکړي وو. سایم ایوب هم ډېر خراب بالنګ کړی او د کمال خبره پکې دا چې بیګا زمون کپتان صاحب محمد نواز له بیخي بالنګ نه دی ورکړی او محمد حارث ته بیخي بیټینګ نه دی ورکړی. لکه ته دا ووایه چې دا محمد زمون پاکستان ټیم چې کوم دی د 9 کھلاړیانو مقابله کړې ده. یو بیټسمین نه دی جنګېدلی یو بیټسمین پکې بیټینګ نه دی کړی لکه محمد حارث او یو پکې اهم بالر مین بالر چې ولله زه یم محمد نواز هغه پکې بالنګ نه دی کړی. نو زه نه پوهېږم یار چې زمونږ د کپتان له د سټریټجي څوک جوړوي زمونږ د کپتان له د بالنګ د آرډر څوک چلی زمونږ د کپتان له د بیټینګ د آرډر څوک چلی. ډېره بکواس کپتانی کړې سلمان علي هغه ډېر غټ د تنقید ښکار کې هم راغلی دی او پاکستان ته زه وایم چې د انډیا د پاکستان چې کوم راتلونکي 2 میچونه د بنګلادیش خلاف او د سریلانکا خلاف چې دغه میچونه هم پاکستان بایلي ځکه پاکستان د انډیا د مقابلې نه دی او فائنل به بیا انډیا سره راځي نو بیا به پاکستان عوام ځان خوري. د پاکستان عوام به په دې امید کې چې نن به میچ وګټي خو پاکستان چې دا حال نو پاکستان د انډیا نه میچ نشي ګټلی. بیګا پاکستان سره یوه ډېره غټه موقع وه چې کله پاکستان 10 اوور 91 رنز وکړل نو لګېده داسې چې پاکستان به 20 اوور کې 200 پلس سکور کوي خو د پاکستان د کپتان د بکواس بیټینګ آرډر چلولو په وجه باندې هغه سکور پساو شو. یو خو ګوره حسین طلعت را مخکې کو چې په 11 بال 10 رنزونه هغه جوړ کړل. محمد نواز راغو نو په 19 بال 21 رنزونه جوړ کړل. کپتان صاحب په 13 بال 17 رنزونه جوړ کړل. نو سکور د دې درې واړو بیټسمینو په وجه باندې پساو شو. نو د کپتان بکواس کپتانۍ په وجه باندې دغه میچ بایللی شوی ورنه که دا میچ ګټلی شوی وي نو پاکستان د خپلې بېعزتۍ بدله الریډي د انډیا نه اخیستلې وه. یو خو صاحبزاده فرحان ډېر زبردست ایکشن وکړو د بیټ نه داسې د مشین دغه جوړ کړو د ټوپک هغه د 50 وهلو نه پس دغه سیلیبریشن وکړو او بل حارث رؤف چې کوم دی هغه هم انډیا عوامو ته کراره جواب ورکړی و.